دا یو هفته وشو، هفتې نه سیوه مسلسل چې زه په مخه خوبونه وینم خپل له مور. زما مور ماته وایي زویه راځه، زما ورور ماته وایي راځه وروره، خور راته وایي راځه. دې وجې زما خوب دا نشته. زه یم چې ماته زما مور دلې وروڼه خویندې ماته واپس میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او درنو پښتنو، زه یم وحید الله خان. ګرانو ملګرو، دنیا کې یو کار چې دی دا ډېر زیات ګران دی. کله چې انسان د خپل مور او پلار نه په ژوندانه باندې بیل شي او بیا دته درک نه لګي د مور او پلار چیرې زما مور کوم ځای کې ده، پلار کوم ځای کې ده، او دی د هغوی د محبت او د پلار د شفقت نه لرې پاتې شي. ګران ملګرو، زما په څنګ کې ناست دغه ملګری چې نوم یې ظاهر شاه دی. ګران ملګرو، 15 کاله مخکې دغه ملګری دی او په کراچۍ کې اوسېدو. خپل کور نه په څه وجوهاتو باندې راووتو، عین بعد ګرځېدو را ګرځېدو، یو ځای ته تللی بل ځای ته تللی، آخر کار دی دلته کې سوات ته رارسېدلی دی. نن سبا دی په خوځخیله کې، په لنډیکس کې، په یو کور کې څه خلک دی، یو کورنۍ ده، هغوی وړوکې رالوی کړی دی او د هغوی سره دی. ګران ملګرو، دی چې دا ظاهر شاه چې کوم دی د خپل مور او پلار نه روک دی، په زړه باندې یو غټ لوی د غر عمره بوج لري. زموږ سره یې څو خبرې اترې وکړې، موږ هم ډېر زیات خفه کړو. د دی نه تپوس کوو چې یاره دغه معامله څه ده او دی د خپل کور نه څنګه راپټ شو راروک شو. ګران ملګرو، زما دغه ټولو ملګرو ته دا خواست دی، څوک هم چې دا ویډیو ګوري، دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د دې یو ملګري د ژوند سوال دی، دی د خپل مور او پلار نه بېدرکه شوی دی. کیدای شي چې زموږ دا ویډیو یو خوا بل خوا شیر کولو باندې د ده ته خپل مور او پلار میلاو شي، نو دا به زموږ دپاره یو صدقه جاري. ظاهر شاه سره زه یو څو خبرې اترې کوم. ظاهر شاه، دا راته ووایه، مخکې خو ټول نه مخکې دې ځای نه را شروع کړه چې ته کراچۍ کې په کوم ځای کې اوسېدی، بیا ته د کور نه څنګه راووتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په کراچۍ کې په لاسي ګوټ کې اوسېدو، د سوراب ګوټ سره نږدې. او زه د هغه ځای نه په داسې راووتم چې ډېر وړوکی وم. زما والد صاحب مړ شو. زما د والد صاحب نوم و لالباز، او مور نوم مې دی شیرینه، او د ورور نوم مې ارباز، او د خور نوم مې دی سایره. لکه دویم چې لکه ماته دو میلاو شي واپس، زه د دو د دې په دې هغه را ورک شوم. زما مور د لاړل کلي ته زما نیا کره، زه یې پاتې کړم خپل تره کره. تره لیوه په ما باندې کار مار کوه، لکه داسې د هغو د کور نه راووتم. د مور کلی دی همدغه کراچۍ کې و؟ نه، مور کلی د کلی ما نه دی معلوم، خو لکه موږ اوسېدو په کراچۍ کې، لکه کلی ماته نه دی معلوم. ستا د والد صاحب څه نوم و؟ د والد صاحب نوم و لالباز و. او د تره نوم مې دی ګلباز و. هغه زامن دي، د داود نوم دی، اورې یو دی ګلو دی، او یو موسی نوم دی، یو نوم عیسی دی. او زه یم لکه چې ماته خپل مور دا پیدا شي، زه دا داسې راووتم چې دې کور نه په یو ځای او بل ځای به مې شپې کولې. بیا په داسې یو خلک د جانو اوسېدونکي دي، محمد پرویز نامه یې ده، اورې هغه د هغه یو ځای زه یې راوستم خپل کور ته. ماته یې بس زمونږ سره به اوسېږي، زمونږ ورور یې، اورې هغه هم شکر ګزار یم، لکه ښه د بچي مینې را کړې، مور او پلار او وروڼو خویندو مینه یې ماله را کړې ده. زه هم د دوی ښه شکر ګزار یم. او دویم چې لکه ماته زما مور دلې واپس میلاو شو، وروڼه خویندې یم، زه خپل لکه خاندان سره واپس میلاو شم. ته هغه وخت د کراچۍ نه سوات ته څنګه راورسېدې؟ دا خو لکه دغه کور کډې سره دو سره تقریبا زما دا 14-15 کاله وشول. دو په کراچۍ کې اوسېدو، کراچۍ نه دو سوات ته رالل. زه هم ځان سره دو سوات، لکه ما خپل بچی ګڼېده، لکه مور او پلار مینه دا یې را کړې ده. دا یو هفته وشو، هفتې نه سیوه مسلسل چې زه په مخه خوبونه وینم خپل له مور. زما مور ماته وایي زویه راځه، زما ورور ماته وایي راځه وروره، خور راته وایي راځه. دې وجې زما خوب دا نشته. زه یم چې ماته زما مور دلې وروڼه خویندې ماته واپس میلاو شي. ستا په زړه کې اوس څه خبره ده چې ته خپل مور او پلار ته څنګه واپس میلاویدی شي؟ ستا دپاره څه وکړو نور؟ زما دپاره تاسو به لکه دغه مهرباني او دپاره چې دا ویډیو څونه شیر کړي د کسان، او زه په دې باندې میلاویدی شي. زما مور دلې ما ویني، دا ویډیو چې ویني، لازم زمونږ ترونه زامن چې لازم به څوک فیسبوک میسبوک دا کوي، اورې دوه ما په دې موبایل په ذریعه داسې ما ویني. ستاسو هغه مهرباني چې لکه ماته میلاو شي مور او پلار. چې اوس تا هغه کراچۍ ته هغه کلي ته تا واپس بوځي کوم ځای کې چې ته کور نه راوتې ورک شوې، نو هغلته به ته خپل کور پیدا نه کړې په خپله؟ نه، داسې زه هغه دې ته تللی وم. دا کور چې دی دا چا چې زه لوی کړی یم، ما دو کور کې شر کړ، زه کور نه تښتېدلی وم. ما تقریبا 18 میاشتې مې بار ویستې وې. نو زه په دغه کې کراچۍ کې وګرځېدم، په هغه ځای ته لاړم، خو هغه پوره له هغه کلي هغه نقشې ټولې داسې بدلې شوې لکه کورونه چې څنګه مخکې وو. دې وجې ما نه به ځکه زه ډېر وخت پس تللی وم هغه ځای ته.
خپل کور والا دې یادېږي؟ خپل کور د سري نیول نه یادېږي، خپل مور او پلار د سري یادېږي. وایم چې ما زما مور درې میلاو شي او وروڼه خویندې راته میلاو شي. کله چې د خپل مور او پلار یاد شي هغه وخت یاد شي کله چې مور او پلار سره وي نو هغه وخت یې په زړه څه تېرېږي؟ بس په هغه وخت د سړي په زړه سره د چا چې خپله مور ژوندۍ هغه تپوس وکړي او د چا چې نه وي د هغه نه ته به دا په زړه سره تېرېږي. زمونږ په سر د مور لاس نشته، دې وجې زه یم چې ما ته خپل مور میلاو شي، وروڼه میلاو شي، خور راته میلاو شي. نن پورې خو تا هم د دې کډې سره دلته کې ژوند وکړو، دلته کې د یو سر وخت تېر کړو، نو اوس ته واپس ولې تلل غواړې؟ دې نه مخکې دې دا تکل ولې نه دی کړی؟ د دې نه اوس په دې وجه هم لکه مخکې هم دا تکل خبره نه زما خوب لکه په مخه د خوبونه وینم لکه دوم زه داسې نه یم چې زه به دو پرېږدم زه به دونه لاړ شم واپس به دو ته ګورم نه. دا هم زما مور او پلار وروڼه خویندې ما له یې مینه راکړې ده، زه دو سره به اوسېږم. دلته به هم راځم اورې چا خبر دا مې هم زما مور او پلار دي هغه به مې وي. زه یم دې وجې لکه نه دوی ورم خو سړي خپله مور چې نه وي هغه نه تپوس کړه زما خپله مور یادېږي. زما د شپې خوب نشته، زه چې ماسخوتن کله کټ ته وخېږم اورې زما سوچونه شروع شي. دې وجې لکه په دې وجه زه نن تاسو خوا لالم زما دا ویډیو دغه مور او خپل خور او دغه لیدل او میلاوېدل دی ورسره د ژوند ټول نه غټ ارمان دی. دا مې غټ ارمان دی. زه یې وینم یوه پیره که زه زما نه بیا سړی که سر وموي که نه خو زه یم چې ما خپل مور ته چې دلې څنګه وینم. خفه یې هغوی به هم همدغه شانتې تا پسې خفه وي لا اولاد د چا یېرېږي لازم به خفه وي. او انشاءالله ته چې ورته میلاو شي بیا به ته د هغوی د ژوند ټول ارمانونه پوره کړې، کار روزګار به کوې، هر څه ټول به کوې. ارمانونه بالکل ټول ارمانونه پوره کوم. مور به را سره میلاو شي، مور د خپو لاندې جنت دی خلک وایي. هغو خدمت د هغو خدمت کوي، موږ ورته ځان ټول عمر لوګی هم کړو د هغو خدمت موږ نشو پوره کولی. خو زه هم چې د خپل مور خدمت وکړم هغوی موږ دا ارمان دی چې صحیح. د والد صاحب نوم سرباز خان دی؟ د والد صاحب نوم هم لالباز خان دی لالباز خان. او د تره نوم هم دی ګلباز. لالباز خان. ښه ډېره زیاته مننه. ګرانو ملګرو دا دی ظاهر شاه خان، څوک چې نن سبا په خوازخیله لنډیکس کې ژوند کوي خو 15 کاله مخکې دی په کراچۍ کې و. هلته کې خپل کور نه په وجوهاتو باندې راوتی و، در په در دی. خو اوس دی غواړي چې خپل مور او پلار پسې واپس لاړ شي. د دغه سرباز خان زوی ظاهر شاه تاسو وکتو. ګران ملګرو دغه ویډیو شیر کوئ، کیدای شي چې د دې په وجه باندې زموږ دې ملګري ته خپل مور خپل پلار خپل لوڼو خویندې او خپل هغه دنیا واپس میلاو شي کومه چې د ده نه ډېر مخکې جدا شوې ده. او د مور محبت چې دی دا په هېڅ باندې نه بدلیږي، نه متبادل د دې هېڅ هم نشته. ګرانو ملګرو د دې سره دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي. انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به یو بل ځای نه ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت پورې اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.